افغانستان خالي زمونږ په فیسبوک په یوټیوب په ټیک ټاک باندې لوی کور دی خو کله چې تلو ته راته ووایي نو افغانستان تلو ته چې دی بدې کې موږ نه یو جوړ که تاسو وګورئ زیاتکر ویډیوګان چې دی افغانیان کوي نو افغانستان چې دی هغه زمونږ لوی کور دی په پاکستان کې هم ځینې داسې کسان دي چې هغه وایي افغانستان زمونږ لوی کور دی نو بدې کې زیاتکر کسانو چې دی هغه افغانستان نه دی لیدلی بل لا که ته ووایي چې دا ملک پرېږده او لاړ شه افغانستان ته نو دغه تلو ته چې دی نه جوړېږي نن سبا چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي او کم افغانیان ته چې وایي تاسو خپل ملک ته لاړ شئ نو تاسو به هغه خپل ملک لو ته چې دی نه جوړېږي وایي دلته زمونږ کاروبارونه دي نو ستاسو که دلته کاروبارونه دي خو دا پردی ملک دی پردی کټ چې دی دا د نیمې شپې د دې نه هر کله چې دی تاسو ایستی شي زیاتکر کسان چې دي هغه 15 روپۍ ورکوي ځکه سهار ما یو ویډیو کتله نو په هغې کې یو کس وایي چې ما 15 روپۍ ورکړې نو هغو زه پرېښودلم نو دوباره بل 15 ونیولم نو هغه نه مې هم روپۍ ورکړې نو هغه روپۍ زما سره ختمې شوې نو اوس چې دی تاڼې ته راوستم پات کړو کې و هغه ویډیو به تاسو هم کتلی نو دا چل مه کوئ که تاسو دغه شانتې روپۍ ورکوه که روپۍ به سره ختم شي او دغه تاڼې ته به راځئ او دوباره به افغانستان ته ځئ د هغې نه تاسو له غوره خبره دا ده چې تاسو لاړ شئ افغانستان ته او د هغه ځای نه ویزه ولګوئ او دوباره پاکستان ته راشئ نو دلته خپل کاروبار چې دی هغه تاسو چلولی شئ بل لا د کومو کسانو چې غټ غټ کاروبارونه دي تاسو د ځان سره افغانستان ته مړه شئ او هلته خپل کاروبار چې دی دا هم روانولی شئ نو ستاسو ملک چې دی هغه به لږ آباد شي په دې چل نه ابادېږي چې تاسو په نورو ملکونو کې اوسېږئ کم کسان چې ویډیوګان جوړوي ټول به بهر ملکونو کې دي او بدې ردې چې دي هغه پاکستان ته وایي نو د هغې د وجې نه چې دی دا مشکله جوړه شوه دغه شانتې یو ویډیو مې بله کتله کم کسان چې اوس د پاکستان نه افغانستان ته لاړل نو هغه کسان چې دی هغه اوس هم په پاکستان پسې بدې ردې وایي 40-50 کاله دلته کې ناست وو د هغې نه وروسته اوس چې دی بدې ردې چې دی په پاکستان پسې وایي نو کم کسان چې دلته کې دي هغو ته د دې د وجې نه سختي جوړېږي نو کوشش کوئ چې دغه شانتې بدې ردې چې دی دا په دې ملک پسې نه وایي ځکه دلته کې به تاسو ډاکټر له راځئ هر قسمه کار له چې دی تاسو پېښور ته به راځئ نو سبا ورځې بیا تاسو ته هم دغه مشکله چې دا به جوړېږي دا نه کوه چې تالته لاړ شي او په پاکستان پسې بدې ردې وې نو که سبا ورځې راشي نو دلته کې به تا ته بیا دغه مشکله چې دا به جوړېږي بدکر کسان وایي موږ له دا وخت چې دی دا لږ راکړه زموږ دلته کې کاروبارونه دي موږ به خپل کاروبارونه چې دي دا به څنګه ختمو بل لا دلته کې زیاتکر کسان چې دی د دغې موقع نه فایده اوچتئ نو کوشش کوئ که کوم افغاني نه تاسو شی الی چې هغه دې په صحیح قیمت والی تاسو به دا قسمه پوسټ ومینئ چې په هغې کې دا تاسو ته بار بار لیکلي دي کوم افغانیان وروڼه چې وایي کوم شیونه خرڅوي نو هغه ته په ښه ریټ والی بل لا که تاسو د داسې موقع نه پیدا اوچتوئ نو په هغې تاسو ګناهګاري کوئ ځکه د الله رسول دا ویلي دي چې د یو سړي د مجبورۍ نه چې دی تاسو به پیدا نه اوچتوئ بل لا کم کسان چې وخت یې لږ راکړی دی نو وخت تاسو سره د هغه وخت نه و د کم وخت نه چې افغانستان کې امن راغلی چې تاسو په هغه وخت تللی افغانستان ته او هلته کې خپل کاروبار روان کړی نو د اوسه به ستاسو کاروبار هم ترقي کړی وه او د هغې سره به افغانستان چې دی دا به هم روان شو نو په دې باندې د خفګان هېڅ دغه هم نشته هر کله چې دی تاسو به افغانستان ته تلئ که نن وي او که سبا وي څنګه چې راته ما مخکې ووي چې پردی کټ چې دی هغه د نیمې شپې دی دا تاسو ته هر وخت ویلی شي چې تاسو به خپل ملک ته ځئ نو هر ټایم چې دی تاسو به خپل ملک ته تلئ نو که اوس لاړ شئ نو د اوس نه به تاسو خپل ملک چې دی هغه به آباد کوئ او بیا به هلته کې تاسو خوشحاله خو دا کوشش کوئ چې په دې ملک پسې دوباره خبرې نه کوئ ځکه چې د